اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدقت یا رب العالمین. دیزینا سورۃ النجم دا شروع شو او نجم یعنی په جیم باندې جزم دی. نجم دا قرآن کې د دوو سیزونو په معنی راځي، د وړو بوټو ته ویلی شي او دکه شان چې دی ستوري ته ویلی شي. لکه دلته په معنی مضبوطه رایه ده چې په معنی د ستوري سر دی. او نور ځای کې چې قرآن پاک کې کم دی راغلی لکه سورۃ الرحمن کې راغلی دی نو هلته په معنی د وړو بوټو سر دی. نو الله رب العزت فرمای والنجم او قسم دی وی پستوري باندې اذا هوا کله چې دا ورزیږي. خبردارا د سورت نوم دی سورۃ النجم. نو تسمیت الکل باسم الجز بس پړومبني آیات کې بالکل راغلی دی. مخکې سورت چې کومو په هغې کې اخره کې الله رب العزت په سورۃ الطور کې فرمایلی ومن اللیل فسبحه وادبار النجوم. دلته بالکل په سر کې رال والنجم اذا هوا، دا یو ربط و تعلق دی. دغه شان تیر سورت کې الله رب العزت فرمایلی چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کاهن او ساحر وای. دیجه کې په سر کې بالکل هغه شبار څخه ختم کړه چې ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. دې صورت کې یو څو دعوی دي، یو څو خبرې دي، مضامین دي. نو رد شرک دی فی العبادت چې په عبادت کې به د الله رب العزت سره شریک نه ګرځي. دویم نمبر د الله رب العزت سره به بل شریک نه ګرځي چې هغه رد په شرک د الله رب العزت سره په شریکولو د چا کې د ملائکو کې چې د خلق را لګي او د الله سره څوک شریک ګرځوي؟ فرشتي. او دریم نمبر چې دی الله رب العزت سره شریک ګرځوي کواکب ستوري دا د الله سره شریک ګرځوي. نو په دې باندې په دې صورت کې څه شی دی؟ رد دی. ها او سبق توجه ساته آواز وباسي. او دکه شان چې دی څلورم نمبر خبره اثبات د بعث بعد الموت دی. یعنی د مرګ نه پس چې کوم ژوندون دی په دې صورت کې اگر چې صورت ته د مختصر ښکاري خو دا خبره ده پکې چې د هغې اثبات دی پکې. او پنځم نمبر دعوه د توحید ده په دې صورت کې. دکه شان صورت مشتمل دی په دوه بابونو باندې. لومبنی باب چې دی اغا سشی دی اغا په صداقت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. بیا پاغی کی لومبنی شاهد گواه پیش کئی. نو 13 آیاتو پورې دغه دی. بیا چې دی تقریبا په 19 او 20 آیات کې چې دی رد د شرک عبادت باندې، یعنی عبادت کې چې څوک شرک کوي. او بیا د 20 نواله د 21 نواله تر 28 پورې دا باب چې دی درېمه دا درې خبرې په یو باب کې دننه دي. بیا هغه پس کې دی هغه په دې کې دی چې ملائکې به د الله سره شریکې نه ګرځوي. دغه شان الله رب العزت فرمایي والنجم اذا هوا. نو ما دلوي څنګه چې د مکی معظمه عام صورتونه دي او په هغې کې چې کوم مضامین وي هغه مضامین بنیادی چې کوم دي یعنی عقاید د توحید، رسالت، معاد او د قرآن حقانیت دغه تذکره ده پکې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت پهلو چې دا پکې غالبه ده. او بعض معبودان باطله چې کوم داغي یو نوم یې اخیستی او په هغه باندې رد کړی دی. د هغې به خبره راشي. یا یو بوتو شعرا د هغې چې دی نو بدي ده پکې، یعنی ادا ویلی شوي دی. الله فرمایي چې دام زما مخلوق دی، دا بدي د هغې پرسته شو. نو دغه صورت کې زیات تره دا خبرې دي. والنجم اذا هوا الله رب العزت فرمایي قسم دی دستوري. بل خبره دا ده چې
کوم منزلونو کې په دې منزل کې په دې وم کې 3 سجدې دي او یو سجده په دې صورت کې ده. خو دې صورت کې خبره ده چې کومه سجده د غړومبنې نازله شوې ده، د غړومبنې سجده ده چې دا شوې ده. قرآن کې 14 سجدې دي. لومبنې سجده دا وه چې دا کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع ناستو دا صورت تلاوت کو، بیا یې دغه سجده وکړله. نو ټولو صحابه وکړه او ټولو کم چې کافران موجود ایم په سجده پریوته، ما سیوا د یو بوډان او امیه بن خلف چې هغه ما خوره لږه راوچته کړه په تندي او مګله الله هم د حالت نه بچ کړي او بیا یې ووی چې زما دپاره دا کافي دی. الله بیا هلاک او مردار کړه. هغه سجده ونه کړله، د هغې نه علاوه ټولو سجده وکړه. د دې وجې امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې آیات د سجدې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه په حکم د چا سره؟ د الله رب العزت سره، او مسلمانانو وکړه په اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. او کافرانو چې دا کومه سجده وکړله نو دا د قهري تجلیاتو چې دي نو د هغې نزول او که چېرته ای داسې نه بلکې هغې په دې باندې مجبوره شو، دا د قهري تجلیاتو نزول. الله فرمای والنجم و قسم دی وی پستور باندې اذا هوا هر کله چې هغه سګي هغه پریوزی. نو ما درته وی ستوري په معنی د سره دلته عام د نجم په معنی د ستوري سر دی او د دینه کم یعنی ستوري مراد دی په دې کې د علما یا چې د دینه د ضروریہ غونچک د ستوري چې کم دی هغه ته مراد دی، یا د زهره ستوري مراد دی، او یا چې دی دغه شان د دینه هغه کهکشا چې کوم دی دغه ته مراد دی. بعض مفسرین وی والنجم اذا هوا، او یا د دینه د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد حضرت عطا رحمه الله غوی چې د دینه مراد چې د نجم نه دا قرآن کریم دی. نو معنی به داسې شي والنجم قسم دی وی په قرآن باندې اذا هوا هر کله چې د دې نزول کیږي. نو ظاهرا ډایرک په ډایرکا معنی د الفاظو هغه چې دا هم د کړه چې والنجم قسم دی په ستوري باندې اذا هوا هر کله چې دی غورځيږي. نو دوه قسمه دي، یو چې دی رفتار کوي ګرځي را ګرځي، او بل قسمه چې دی هغه په ځای باندې چې دی ایثار وي د ځای نه اړک نه وهي. نو دغه ته مراد دی. نو ولې د دې تشبیه ورکړی شو؟ د دې سره تشبیه ځکه ورکړی شو د ستورو سره چې څنګه دا ستوري چې دی دا کم چې رفتار کوي دا د خپل لارې نه خطا نه ځي، په تیزه سره رفتار کوي خو د خپل لارې نه خطا نه ځي، یو بل سره نه جنګیږي. دکه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارې نه خطا نه دی، بلکې هغه په ما ضل صاحبکم و ما غوا هغه چې دی خطا نه دی، گمراه نه دی، نه خپل خطا شوی دی او نه چې دی هدایت ورته راغلی او پس د هغې نه خطا یې کوشش کوي. نه نه نه، و ما ینطق عن الهوا هغه چې دی هغه کومه خبره هم چې کوي هغه په وحی باندې کم قرآن چې تاسو ته بیانې یا په وحی برابر. یوه خبره. بله خبره ده د نجم سره تشبیه یا د سابقه انبیاو ده. څنګه چې انبیا علیهم السلام چې دي دا ختم شوي دي، یعنی پیغمبري او درېدلې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دا هغه رسالت په ټول عالم باندې دی، یعنی د دې منل لازمي دي. نو اوس دغه پیغمبري د هغې شته څنګه چې ستوري وي او نور پې طلوع شي وغیره، نو بیا د هغې رڼا ودرېږي، دکه شان د هغې هغه پیغمبري ولاړه ده، نور پیغمبري د هغې سره برقرار ده. نو هغه ته مراد دی. او یا د نجم نه مراد الله رب العزت فرمایي ځکه تشبیه ورکړله والنجم اذا هوا ما ضل صاحبکم وما غوا. الله رب العزت فرمایي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی په شان د ستوري باندې، خو دا ستوري چې دی راغورځېږي نو دا قرآن پاک چې دا یې راوړه د عالم له یو رڼا ورکړله او دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې نه رحلت کوي، دی به تشریف اوري کوي، دی به ټول عمر نه وي خدا رانا و برقرار وي تا قیامت پورې. الله فرمای والنجم قسم دی وی پستوري باندې اذا هوا په هغه وخت کې چې دی پریوتلو ما ضل صاحبکم چې ندی ملګری ستاسو گمراه بلارې ما ضل چې ندی گمراه صاحبکم صاحب معنا خیر خوا ستاسو و ما غوا او نا امید ندی
نا امید هم نه دی چې تاسو به هدایت قبول کې، بلکې هغه څه شی دی امیدوار د دې خبرې دی. یا ما ضل صاحبکم، نو ضل هغه گمراهی ته ویلی شي چې هغه کله په هدایت دغه ملګری چې یو کس په بیلاری شي. ما ضل صاحبکم چې هغه ته د سره هدایت نه را رسېدلی، هغه بیلاری شي. او غوا هغه ته ویلی شي لکه غیر المغضوب علیهم، هغه گمراهی ته ویلی شي چې یو کس ته هدایت راشي او بیا گمراه شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې نه دی چې بغیر یعنی هدایت ورته راغلی او گمراه شوی دی، او داسې نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هدایت ورته نه راغلی هسې بیلاری دی. نا ما ضل صاحبکم، ندی ملګری ستاسو گمراه، وما غوا او نه کجرو دی، نا امیدم نه دی. وما ينطق، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نطق نه کوي عن الهوا، نطق نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خواهشاتونه. نو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایمانہ کئی چی وما ينطق النبی القرآن عن الهوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن نا نطق نکی، پا قرآن باندې خبر نکی دا خواہشاتنا. ان ہوا دی نوائی دغا قرآن نبیانوی الا وحی مگر دا وحی دا. وما ينطق او دې سنه کوي، اے وما ينطق دې نطق نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قرآن باندې عن الهوا د خواهشاتنا. ان هو ندی دغه الا وحی مگر وحی دا یوها چې کولی شدتا. نو خبره بدی کې سراله، خبره بدی کې داراله مضبوط اعتراض دی. وما ينطق عن الهوا ان هو اسخ زمن کې مشهور دادا چې هر نطق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وحی دا. منگ چی یعنی پا اصولو کی سر کے خبر کو، نو منگ وی ہر حکم چی دا شریعت راشی اب شامل وی دو شیونو تا، یا با چری دا سوی یا با دا وحی یا با غیر وحی وی. که وحی وی نو دا با بیا شامل وی زان لدو سیزونو تا، یا با وحی جلی وی یا با خفی وی. او که وحی جلی وی نو بیا با چری دا سوی دا با قرآن پاک وی. که وحی خفی وی نو با حدیث تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی، او باغیم دلائلشتا چمانا لے لازم. خیر او که غیر وحی نو پای کی بیا ځان له یا په اجماع د امت سره ثابت وي یا په غیر اجماع سره ثابت وي. نو الله فرمای خبره بکی دا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله رب العزت فرمای چې دی وما ينطق النبي القرآن، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نطق په قرآن باندې نه کوي الهوا د خواهشاتنا. او هر چې عامه خبره ده چې ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سره نطق نه کوي مگر په وحی سره، نو چې هر خبره د وحی شي نو بیا د ایمان لازمي شو. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابیه راغله، هغه ورته سیب د پلانکی رشتم را پس راغله، د پلانکیم راغله، د پلانکیم راغله، زما باقي پلانکی خوښ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله فرمای هر چې د پلانکی د خو د وګینه صوبانه نه کوزي، دار چې پلانکی د کې دانو قصته او د پلانکی چې د نو خو ملنګ انسان د سور سره رشتنه. مطلب دا دی استاخوا خدمات الله مشوره درکړه چې اوس پاکستان کوم او وحی وا نو بیا چې کوم ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کړو هغه بیا واده کو، هغه ته واده کېدل لازمي. یا بل صحابیه راغله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله فرمای وستا خاون چې د پلارو کوسو کې ګرځي، پلارو کوسو کې ګرځي داسې داسې ناغه ته وی سیب او ایتلال شاغه ته بیا کوړتا ته دلته سکه کور کې ناغه ورته وی سیب د تاسو حکم دې کوم مشوره ده، نو ولوي دا مشوره ده وی که مشوره ټیک ته وی تاسو ته ظاهر څنګه ښکاری دغه شاندن نه کیسه نه ده. نو ما ينطق عن الهوى، نو مونږ وایو چې دا کم قرآن دی په دې چې کم نو ته کوي یا دې کې بل خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف راوړه، واقعه د تعبیر نخل چې کومه ده هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه با کجوري چې کله پاخېدین او کجوري کې به داسې کول چې په هغه ماده باندې به نر هغه چې دی د نر کوم کجوره چې و د هغه غبور به ورچنه اینه تاسو کې چې داسې کوي وي سیب دې سره کجوري زیات کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې داسې مکه وخته په تاسو له داسې زیات کولی شي په هغه پیره باندې کجوري
کمې وشوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاغي وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوي انما انا بشر مثلکم اخطئ و اصیب. زه ستاسو په شان یو انسان یم، کله چې دې زمانم خطا کیږي او کله چې زه یو رای ته ورسم اذا امرتکم شیء من دینکم فخذوه. کله چې تاسو ته د دین په معامله کې خبر وکم نو هغه لازم راټینګې کې پای کې چون چې را بیا نشته بل خبره نشته. او کله چې د دنیا معاملات وي نو د دنیا خبر د کله نه کله زمانه پکې خطا کیدی شي. او چې ته کله وې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر گفتار هر کردار گفتار هر یو هر خبره چې دا لازمی وحیده لازمی وحیده بیا هم کس په دې نه پوهېږي چې خدا دې اعتراض دی چونکې دا شی بار نم په بعضې کیسې بیا راشي یو صبر یو نیم کس تپوس وکړي نو بعضې خبرې داسې هر کس اگر چې په دې نه پوهېږي چې کومه وحیده او کومه نه ده احادیثو کې چې راشي هم بنده پرې نه پوهېږي چې کومه وحیده دا به بیا یعنی مخکې وروستو ته ګورې مخکې وروستو ته به ګودایي نو پته لګي چې دا وحی ده. نو د دې وجې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ته هره خبره نو بیا چې دایي نه کومه اجتهادي غلطي شوې دایي ته به بیا ګناه وي او ګناه د پیغمبر نه کیږي. نو د دې وجې موږ وایو چې هر نطق چې دی نو دا داسې مه وایه چې دا لازمي وحی ده. وما ينطق او نطق نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قرآن باندې عن الهوا د څه نه د خواهشاتو نه ان هو نه دی دغه قرآن الا وحی مگر وحی ده یوها چې کولی شي ده علمه چې تعلیم ورکړي دلرا شدید القوا هغه مضبوط فرشتې هغه سخت قوت والا علمه چې تعلیم ورکړي ده چا ایاه ملکن شدیدن چې هغه سخت ده القوا سخت مضبوط قوت والا ده. داسې فرشتې ولا تعلیم ورکړی دی دومره مضبوطه ده چې د هغې په باره کې راځي چې د لوط علیه السلام قوم ته د وزر معمولي حصه چې د لاندې کړله نو هغه چې دی راوایړو له اوچته یې کړه څومره اسمانه پورې اوچته کړو لاندې راګوزار کړو او د هغې 600 وزرې دي 600 حساب کړو. ذو مرتن چې صاحب حسن دا ذو حسن دا یا استحکام بالعقل ورته حاصل دی فاستوا نو بس برابر شو دغه فرشتہ وهو دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالافق پاغه کناره الاعلى وهو دغه فرشتہ بالافق بسوا پاغه کناره الاعلى د اعلى سایډو اعلی سایډ یا دا افق فاعلى طرف باندې او پوچت طرف باندې وا افق کوم ځای کې چې انسان د داسې ښکاري چې د اسمان او ځمکه گویا یو ځای کېږي نو په دغه ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرشته ولیدله جبریل امین یې ولیدو. نو دوه پیرې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما په اصلي شکل لیدلې ده. یو پیره د معراج په موقع باندې سبا به انشاءالله العزیز څه ناڅه ووایو او یو پیره چې دی د لومبنې وحي په موقع باندې چې جبل نور چې کم دی یعنی غار حرا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ولیدو نو هغه وید گویا دا ټول افق دای چې دی دای گیر کړو جمع افاق دی دا گیر چا پیر ټوله کناره د اسمانونو ګیره کړې وه او په کرسۍ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو او وی چې ما ولیدو نو دغه یو اصلي هیئت دی. نو رسول الله رب العزت فرمایي وهو بالافق الاعلی دی په هغه اعلی سایډ باندې وخه ثم دنا بیا را نږدې شو یا ثم دنا بیا را کوز شو فتدلی نو ښه نږدې شو یا داسې وایه ثم دنا بیا نږدې شو فتدلی نو ښه قریب شو فکانا نو وګرځېد قابه په اندازه قوسین د دوو لیندو او ادنا یا د دې نه هم زیات نږدې. نو بعضو دا لګولی دي د څه سره د واقع د معراج سره خو زیاته مضبوطه دا ده چې دا د څه سره دی دا لګېدلې دی دا یعنی غار حرا سره په هغه موقع باندې په هغه موقع باندې دا آیات یعنی د هغې طرف ته اشاره ده هغه موقع یادوي. فکان قاب قوسین بیا بعضې چې دی هغې ډېره غلو کوي په دې څیزونو کې کوم چې د الله چې تفسیر ته بل اړخ ته واړی نو په دې کې احتیاط پکاري کومه چې خبره راشي د الله رب العزت د ذات متعلقه زمونږ د مبلغ اعظم لخیر الله دې بعضې داسې شوشاګانې را پرېږدي چې نه بیا خپله پاکولی شي او نه ولا بل پاکولی شي داسې غلو لړي هلکه څه حاجت دی کوم ځای پورې چې د علم دی هغه ځای پورې قدم اخله صرف په تقریرونو خو علم نه دی لوی لوی علما دي لوی لوی علما دي خواجه محمد صاحب په لکونې مریدان او په ټول عمر کې تاریخ ته یو تقریر هم نه دی کړی په ټول عمر کې یو تقریر هم نه دی کړی
لوی د منطق او دغه په لحاظ سره زما خیال په سرحد کې یو څو کسان دي او پکې زمون سوات استاد تورو د سره ټکی تقریر هم نشو کولی. داسې نور علما دي د سره اکثر مناطقه پر د ټکی تقریر نشو کولی. هغه به علم دی نه، علم او د حدیث او دغه ځان له میدان دی او تقریر ځان له میدان دی. جټ جاهل به ودرېږي داسې تقریر به کوي ته به ګڼوې چې دا د بخاري شریف حافظ دی. بس لګیا یې څه کیسې خلو وخت پاکو چې د نزدیک اجاوې دا خو د حلول عقیده د لږ احتیاط پکاري په دې سیزونو کې دا د خدای متعلق عقیده د را نږدې شو داسې راجوخ لږ احتیاط پکاري په دې سیزونو. فکان قاب قوسین او ادنا فکان گویا اگرزید قاب پا اندازہ قوسین داغ دو لندو او ادنا یا دا دین هم زیاد نو دا قاب قوسین او ادنا نو عرب والا بچی کم خپل یو بل سره ملګرتیا مضبوطه ولا نو یا به خود یو بل اغیون به غش راواغشتنو پاغي باندې مثال پتور یو بم پلینده باندې گزارو کو بل بم پلینده باندې گزارو کو نو دا بچی دا بد دی دلیل چې دا دواړه ډیر پاخه ملګری دي یا دا دواړه یو بل ته دومره نږدې شو نو څنګه چې دغه غشي وي هغې کې یو داسې لرګي وي یو دډي په شان لرګي وي یو پکې آمزې وي نو د دې ترمنځه چې کومه فاصله ده هغه بیا د هر انسان د خپلې اندازې مطابق ته بعضې دنګ وي نو هغې هغه سیز غټ جوړ کړی وي بعضې چې دی نو هغه وړوکي وي نو غشي وړوکي دي نو فکان قاب قوسین د دې ترمنځه چې کومه فاصله ده ګویا د دغې فاصلې په اندازه جبریل امین او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل نږدې شو. الله فرمایي او ادنا یا د دین هم بیا زیات ور نږدې شو نو دونه ور نږدې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته وی چې اقرا ولولا مارتي ما انا بقارن ز نشم لوستي حتی تر دې چې زی سینې ته راجوخ کړم او زور یې راکړ چې زور یې راکړ نو وی حسیتو وی زه چې دې ویارېدم په څه باندې علی نفسي په خپل ځان باندې ښه نو دومره ځان ته رانږدې کو زور یې ورکړم. فکان قاب گویا چې وګرځېد بیا پاتې شو فرق داسې وایا قوسین د دوو کمانونو او ادنا بلکې د هغې نه هم کم فاوهانو بس وحي وکړه الله رب العزت الی عبده بواسطه عبده په هغه واسطه د خپل بنده باندې چې هغه څوک دی جبریل امین دی ما هغه اوها چې وحي کوله نو چې کوم د اول سره د دویم سره لګوي نو هغې بیا ترجمه کوي ما اوها اولی هغه چې اول وحي یعنی کړي وا اکشان وحي ورته وکړه خو ما درته د دړمبنې واقع سره غاری حرا سره تعلق ساتي فاوهان بس وحي وکړه الله رب العزت الی عبده بنده خپل ته چې کله دا ته دغه سره خاص کې بیا خود د مدارک چې دی ترجمه کوي هغه ترجمه څه کوي هغه ترجمه کوي چې الله رب العزت وحي وکړه په ذریعہ د الی عبد الله په ذریعہ د چا باندې د بنده د الله رب العزت باندې چې هغه جبرئیل امین دی چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما او هغه چې وحي کوله ما کذب الفؤاد ما کذب دروغ اون غنو الفؤاد زړه ما هغه را چې لیدلې کړو یا چې سولیدل نو چې سیلیدلو هغه زړه چې دروغ اون منل دروغ اون غنل نو لکه انکار اون کزلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه مبارکم دا تسلیم کړه او سترګو هم دا منلې و چې دا څوک دی دا جبرئیل امین دی دا څوک دی دا جبرئیل امین دی. الله رب العزت فرمایي وی ما کذب الفؤاد دروغ فؤاد زړه ته ویل شي دروغ نه ګڼل زړه ما را هغه چې هغه ولیدل چې هغه څه ولیدل نو اوس ته به وایې چې څنګه دروغ نه ګڼل نو دا کیفیت ما نه جبرئیل امین لیدلی او نه تا لیدلی دی رسول الله صلی الله بس خلکو پکې بلا کیسې جوړې کړي دا عوامو له بالکل مناسب نه دي ځکه باید د تصوف کیسې دي او یعنی بس بلا دغه پکې کړي نه چې بس ما نه لیدلی تا نه لیدلی بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو زړه مو منله چې دا څه دی رسول دا جبرئیل امین دی او سترګو هم دا ومنله فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارون چې هغه په دا هغه لیدلی دی هغه تصدیق کړی دی نو افتمارونه افتجادلونه على ما يرى آیات سو جګړه کوي په هغه څه باندې چې چا لیدلی دی نبی کریم صلی الله علیه
علیه وسلم لیدلی. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دي نو تاسو په هغې باندې جګړې کوئ؟ نه، په هغې باندې جګړې مه کوئ، بلکې هغه جبریل امین لیدلی دی او بیا یې په بله موقع باندې لیدلی دی، کله د معراج په موقع باندې په خاص شکل باندې. هغه به انشاءالله العزیز سبا پکې بیا څه لږ شانتې تفصیل ووایو. او بله خبره دا ده چې په نورو موقعو باندې بیا لیدلی دی چېرته بس داسې بس صرف وحي به راوړه، زړه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محسوسېده، نور خلک به پرې نه پوهېده. یا په وحي باندې به کله یعنې ابتدا کې به بوج دومره زیات و چې د هغې لاندې به یعنې یو صحابي وي چې د ما پتون ته لاندې معمولي ګیرو، نو ما وی چې دا پتون به مې چیخنې چیخنې شي، ریزه ریزه به شي، دومره به د وحي بوج و. یا به چیرې دغه کا څنګه چې د مچۍ بونګارې کوي د هغې په آواز باندې به خلک وي، یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا وحي راتله نو دا به ورته ډېره ګرانه وه. او دکه شان کله به د چا بل چا یو صحابي په شکل باندې راغی، یا به د یو صحرا د یو کس په شکل راغی، لکه عموما به د دحیه کلبي رضی الله تعالی عنه په شکل باندې راتلو. خو دا یو موقع پاتې هم دا به سبا انشاءالله لږ تفصیلات به